دې تا ته ښه زندګي درکړي. نو ته خو همیشه د علماو ښه خدمت کوې. هغه وجه دا ده چې ته پخپله یو عالم دین یې او بیا د طب د شعبې سره وابسته یې. بلکل حکیم صاحب دا تیل چې دی بهترین شی دی او د دې څخه ما ډېره ګټه په دې کې واخیستله چې زه یې کله پر تلو باندې استعمال کړم زه لږ د کمخوابۍ تکلیف لرم. بالکل. نو بیا هغه د کمخوابۍ تکلیف یې د ډېره حده پورې کم وي. ماشاءالله الحمدلله الحمدلله د الله تعالی موږ څومره شکر ادا کوو هغه کم دی. نن ماشاءالله دی زموږ ځای له شیخ الحدیث استاد الحدیث حضرت مولانا عطیع الله صاحب زموږ ځای له راتګ کړی دی او د چمن عالم دین یو معروف عالم دین علامه عبدالغني ټاون رحم الله چې د مدرسې استاد الحدیث دی شیخ الحدیث دی د زموږ ځای راغلی دی. الحمدلله موږ د الله تعالی ډېر شکر ادا کوو او موږ د ډېر کور ودانۍ وایو. شیخ صاحب ماشاءالله دی یو ډېر عظیم مشهوره شخصیت دی په بلوچستان په پاکستان په بار ملکو کې په مختلفو ځایو کې خلک چې کوم دی هغه د بیانونه اوري او د بیانو څخه فایده ترلاسه کوي. دا زموږ لپاره ډېر غټ سعادت دی او ډېره غټه خوشنصیبي ده. شیخ صاحب ستا ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو موږ ځای له راتګ وکړئ او موږ دته ماشاءالله دی د فروټ والا چای او د زعفران والا چای او کلونجي والا چای د تیل والا چای چې کوم دی هغه ماشاءالله دی موږ ورته پیلاوو. حکیم صاحب جزاک الله، الله تعالی دې تا ته ښه زندګي درکړي. نو ته خو همیشه د علماو ښه خدمت کوې. هغه وجه دا ده چې ته پخپله یو عالم دین یې او بیا د طب د شعبې سره وابسته یې. نو اصل علاج او اصل ترکیب خو دغه طب نبوي دی یا دغه یوناني طب دی چې کوم جړي بوټیان دي. زما خپله هم ډېره زمانه د دماغي ضعف سوې د بیماري لرم، بس اکثره مې د دې جړي بوټیانو سره ډېره مینه وي او چې د کوم چا سره مې تعلق وي بیا اکثر هغه له ورځم. نو دغه ستا ترتیب ماته ډېر ښه خوند راکوي. چمن کې هم ستا سره میلاو شوی یم. بیا اوس برای ماښام یو جلسې ته رالم ناوخته راووتم بیا هم ستا سره رابطه وشوله. ستا دې الله تعالی قدر وکړي، تا زموږ قدر وکړي او زموږ انتظار دې وکړي او د خپل وخت موږ دپاره اوښتی یې. نو بس موږ به ستا شکریه ادا کړو. الله تعالی دې ستا دغه خدمتونو ته ترقي ورکړي، الله دې قبولیت ورکړي. بالکل شیخ صاحب کچیرې ته وایي چې د یو ته خو ماشاءالله دی بیانونه او دغه رقم درس او په ډېر بېشمار تعداد باندې طالبانو ته درس کوې. کچیرې یو څه وخت کې ما تاته دا د فروټ والا معجون درکړي او شات مې درکړل که ستا په یاد دي که دغه څه تا یو څه فایده ترلاسه کړي عوامو ته یو څه رهنمایي ورکړي. یقینا مولانا صاحب زه دا شان ډېر استعمالوم. د افغانستان ډېر طالبان زموږ شاګردان یې موږ ته دا شان ډېر راوړي، د پېښور څخه ډېر راوړي، د پنجاب څخه راوړي. زه دا شان استعمالوم ځکه زما ذهني مصروفیات ډېر زیات دي، درسي مصروفیات مې ډېر زیات دي. لیکن دا یو حقیقت دی چې زه په دې کې دا خبره ښکاره کوم چې کومه استفاده او چې کومه ګټه او چې کوم علاج او چې کوم ښه والی ما په دغه عصر کې لیدلی بیا هم په نورو کې نه وي لیدلی. د هغه وجه دا وه چې د روژې څه مخکې که ستا په یاد وي ما تعالی حال هوسا وي چې کم سے کم 3 حصې چې ما څونه درڅه وړي دي د هغې به 3 حصې مقدار نور راکړي. نو دا زما سره همیشه پراته وي چې کله د ژمي زمانه یې زه سهار په یو ګیلاس ګرمو اوبو کې یو کاچړه واچوم ویچ شم او چې کله د دوبي زمانه یې بیا سهار په یخو اوبو کې واچوم ما ته دومره ښه ګټه کوي چې بیا دا ټوله ورځ زه سبقان وایم ذهني بوج مې تر ډېره حده پورې کم. الحمدلله الحمدلله. شیخ صاحب که ستا په یاد دي دا زما دم تیل دي دا په دا د پښو تلو د نو د دماغ د فرش کېدو دپاره استعمالیږي. که ستا په یاد دي دا ما تا ته درکړه تا استعمال کړه. بالکل حکیم صاحب دا تیل چې دی بهترین شی دی او د دې څخه ما ډېره ګټه په دې کې واخیستله چې زه یې کله پر تلو باندې استعمال کړم زه لږ د کمخوابۍ تکلیف لرم. بالکل. نو بیا هغه د کمخوابۍ تکلیف یې د ډېره حده پورې کم وي. زه عام طور د دغه انګریزي دوايانو د دې سره نابلده یم نه استعمالوم. بس د دې څه زه ګزاره کوم د ډېره حده پورې ما ته ډېر ښه سکون راکوي او ډېر ښه ارام راکوي. بالکل. او شیخ صاحب زموږ چې کوم طبیعي غذا زه جوړوم الحمدلله شیخ صاحب دا زموږ د ستۍ د مشرانو د علماو د دعاوې دي دا د الله تعالی پر ما باندې فضل و کرم دی د الله تعالی احسان دی چې زه کوم طبیعي غذاوې جوړوم لکه تلبینه سوه یا دغه رقم دا مشک سو
سلاجید سو زعفران سو کپس و سوپر پاوډر سو یا دغه رقم مختلف قسم مریضانو علاجونه زه کوم شیخ صاحب یعنی موزي مرضونه چې هغه داسې چې هغه کس جني مایوس وي چې هغه ګرځه دا وایي چې زما فایده چې دغه ګرځه کېږي نه مایوس وي مګر د الله تعالی په فضل و کرم سره علاج ما ورکړی دي الله تعالی شفا چې ده هغه ورکړې ده او بیا دغه رقم چې کوم دي ډېر داسې مریضان دي ګوره بیا غټه خبره دا ده طب چې کوم دي طب نبوي صلی الله علیه وسلم او حجامه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لګولي دي استعمال کړي دي خوش کړي دي بیا بوټي چې کوم دي هغه د الله تعالی یو قدرت دی الله تعالی پیدا کړی دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړي دي صحابه وتم او دغه رقم امت تم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سبق ورکړي دي بیا د حجامه او طب دا چې کوم دي دعا هم د غذا هم د علاج هم د سنت هم د دوا هم د شفا هم د ټول برکتونه دي صرف کوم د دې سره استعمال کو فائدہ ترلاسه کو د دې سره غټه خبره بالکل ډېر لو خبره ده چې اوس زمانه لړ شابکه ده نو خلک د چابکوالي په وجه انګریزي علاج ته مخ کوي لیکن انګریزي علاج په اصل کې کتوه پیسې د ګټه کې 8 پیسې د تاوان بالکل دا زما تجربه ده زه د علاجونو لپاره کراچي اسلام آباد لاهور پېښور دي ټول بالکل لیکن زه اخر د انګریزي علاج سمای شو بالکل ما چې کوم نه کو ګټه دغه یوناني علاج ساخسته د غالبا په انګریزي کې ما پیدا الحمدلله الحمدلله دا د الله تعالی فضل و کرم دی شیخ صاحب ستا پر راتګ باندې الحمدلله ډیر زیات خوشاله سوم د زما لپاره سعادت دی او بس زموږ لپاره موږ کوم دی د الله تعالی شکر نه سودا کولی موږ چې کوم خدمت کو کوم رزق چې دی هغه پر مقدر دی مګر کوم خدمت چې زه کوم زم چې زما د وجه سره یو مسلمان ته فایده ورسیږي او هغه ما ته دعا وکړي بس دا زما لپاره ډیره غټه خبره ده الله تعالی دې ټول مریضان ته شفا کامله عاجله مستمره